أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. مخکنی آیاتونو کې بشارات ذکر شو د پارا د شهداو. نو اوس په دې آیاتونو کې بشارات ورکوي زخمیانو د احد ته چې کوم په میدان احد کې زخمیان شوي وو د هغوی د پاره بشارات ذکر کوي. په دې آیات کریمه کې اشاره ده بدر صغرا ته چې کله په احد کې مسلمانان ته شکست ملاو شو. ابو سفیان خپل ملګرو ته وویل چې تاسې هم دا مسلمانان کمزوري شوي دي، راځئ چې دوباره پې حمله وکړو او مکمل یې ختم کړو. ابو سفیان نعیم بن مسعود راولېږه د پاره د جاسوسۍ د جاسوسیو کې د مسلمانانو نبی علیہ السلام د وحی په ذریعه باندې الله خبر کړ. نبی علیہ السلام بیا زغره واچوله او کم صحابه کرام چې هغه زخمیان شوي وو په میدان احد کې هغه هم د جهاد د پاره تیار شو. جبرئیل امین هم حمراء الاسد مقام ته راغلل او هغه ځای کې د ایثار شو. ابو سفیان موقع ته حاضر نشو. په دې آیاتونو کې هغه ته اشاره کوي او دې ته وایي بدر صغرا. الذين استجابوا لله، دا مؤمنان ها کسان دي استجابوا لله والرسول چې دوی قبولتیا کړې وه د حکم د الله او د پیغمبر. من بعد ما اصابهم القرح، وروستو د هغه څه نه دوی ته رسېدلي وو زخمونه، زخمیانو وزمریانو بیا هم میدان ته لاړل. للذین د پاره د هغه کسانو احسنو چې ښایسته عمل یې کړی دی منهم د دوی نه واتقوا او پرهیزګاري کړې ده اجر عظیم ثواب لوی دی. الذین قال لهم الناس، دا هغه کسان دي قال لهم الناس چووي دیت خلقو. دا الناس نه مراد نعیم بن مسعود دی چې ابو سفیان را لېږلی و چې لاړ شه مسلمانانو ته ووایه دهشت پکې خور کا چې ابو سفیان دوباره حمله کوي. دې ځای کې الناس نه مراد دغه نعیم نومي منافق او کافر دی. الذین دها کسان دی قال لهم الناس کلا چووي دیت خلقو الا الناس چې یقینا خلق. لومبني الناس نه مراد نعیم بن مسعود او د دویم الناس نه مراد ابو سفیان دی. الا الناس یقینا ابو سفیان دی قد جمعوا لكم، یقینا جمع کړي دي ستاسو خلاف ډېر لښکرې، ستاسو خلاف لښکرې جمع کړي او په تاسو حمله کوي. فاخشوهم، نو یریږئ د دوی نه. صحابو کې دهشت خورو چې ابو سفیان در باندې بیا حمله کوي. فزادهم ایمانا، فزادهم ایمانا، نو ښکاره کو نو سیوا کو دې خبرې دی لره ایمان اثر د ایمان. د صحابو ایمان لا سیوا شیخه دوباره بیا راځي نو راځي دی میدان ته. نو صحابه لاړل حمراء الاسد مقام ته بیا د کېدی نو وقالو وی صحابه
حسبنا الله ونعم الوکیل کافی دے موږ لره الله ونعم الوکیل او خیرستا کارساز دے. دا جمله صحابه وی حسبنا الله ونعم الوکیل بہترین کلمات دی. مشکل کی گیری پریشانی کی گیری روزانے سل پہ روایا اللہ بر تکلیف ختمی. او دا هغه کلمه ده چې ابراهیم علیه السلام هم ویلې وه چې کله اورته غورځو چې کله ابراهیم علیه السلام اورته غورځو کافرانو لمرود نو دا کلمه ابراهیم علیه السلام په هغه ټیم کې ویلې وه. او دا کلمه ام عائشې هم ویلې وه چې کله په هغې بدنامه ولګېده نو دا کلمه وی حسبنا الله ونعم الوکیل. دارنگی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چې کله جهاد لته ورسره ملګریو او میز کې سمندر راغی او د سمندر نه پوری دشمنان لاستو هغه باندې حمله کولو نه رالو د غزا کې پړاو کو چې په ست طریقه باندې سمندر باندې پوری شي. نو ملګرو وتوی ترکه به دې ځای کې نه سوزونه نو سات سے وته ما بس راځي دا سونو واګي راخ کلی او سونه په سمندر باندې واچول او دا کلمه وی حسبنا الله ونعم الوکیل. او دا سه سونه په دې وبو باندې روانو لکه څنګه په سړک باندې روان یو دوړي خيږي نو وبو د پاس دا سه روانو په کې دا واړی کامل یقین واړی. او دا کلمه نبی علیہ السلام او صحابه مو ویلا. بہترین کلمات دی بہترین جامع کلمات مشکل راضی سل پی روایا وقالو ویلیو حسبنا الله چې کافی دے موږ الله ونعم الوکیل او ډېر ښه کارساز دی کار جوړونکی الله دی. فانقلبوا نو دی واپس شو دغه مقام بدر نه حمراء الاسد نه چې دې د بدر صغرا ویل کیږي. فانقلبوا نو دی واپس شو بنعمت من الله ونعمت سره طرفا د الله نه وفضل او فضل د الله سره لم يمسسهم سوء دیتا تکلیف نو رسیدلې واتبعوا رضوان الله زکا واو التي يد زکا چې دیتا بيداری کړي وا د رضا د الله والله ذو فضل عظیم او الله تعالی خاوند فضل لوی دی. الا ما ذالکم الشیطان نعیم بن مسعود حالت ذکر کړي دا شیطان دی چې تاسو دا غي نه لري. الا ما خبر دادا ذالکم دا خبر رسول کې چې دی الشیطان و شیطان دی یخوف اولیاءه چې دی یروي دوستان د الله دوستان لري صحابه والله وی فلا تخافوهم نو مېریږي د دینا وخافون او یریږي زمانہ ان کنتم مؤمنین ای تاسو مؤمنان. مستسلی ورکی نبی علیہ السلام دا او د نبی علیہ السلام تابعدار ہوتا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او غبجن کی تعالی را محبوب پیغمبر آکسان يسارعون في الكفر چاغی کوشش کوي هغه جلدی کوي فی الكفر بکارونو د کفر کې تو سو د کفر بکارونو کې جلدی کوي نو پیغمبره خپکیګما لکه هغه صحابه وجل دارنګي صحابه زخمی شویو دارنګ اراده دوباره حمله کړي وا او جاسوسي لیکسان را لګل پرې خپکیګما ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او غمجن دن کی تاها کسان چاہی جلدی کوي پکارونو د کفر کې الا بشک دای چی دی لا یضر الله شیئا دای نقصان نشور کول الله تزربر دای دا د دې لپاره کې اسلام مغلوبه کی اسلام بغالب وی اسلام مغلوبه کیږي نه. لکه حدیث کې راځي الاسلام يعلو ولا يعلى عليه اسلام موجود وی اسلام باندې څه برکې دې نشي اسلام د مغلوبه کیږي اسلام با همیشه اوچت وي.
لن يضر الله شيئا الله لا نقصان نشو کوله یرید غواړي الله تعالی دای دا مخالفت ولې کوي د دې لپاره چې الله ولا صبر آخرت کې ورنه کی ارس به ختم شي یرید الله غواړي الله تعالی الله يجعل لهم حظا في الاخره دا جونګ دې لپاره برخه په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او دې لپاره عذاب لوی دی ان الذين بشكا كسان اشتروا الكفر چاغي غست دې کفر ورکړې دې کفر بال ایمان په بدلا د ایمان کې شیخ القران د کابل ګرام بمانه کولا ان الذين بشكا كسان اشتروا الكفر چاغي ورکړې دا سستی په jihad کې jihad نه کوي سستی ورکړه بال ایمان نه مراد jihad او کفر نه مراد سستی بیشک کسان چې ورکړي دا سستی په jihad کې لن يضر الله شيئا الله لا نقصان نشي ورکوله ولهم عذاب الیم او دې لپاره عذاب دردناک دی ولا يحسبن الذين كفروا دا تسلی دا نبی علیہ السلام دا او جواب دی سوال لا دی چې ګوره هر کله کافران او منافقان مسارعت فی الكفر کوي او اشتراک د کفر کوي نو په دې باندې غضب ولې ناراضي پکار دار چې الله یې بړکی کړه نو جواب ها کسان کفرو چې کافران دي الله ما خبر دادا نملی لهم چې مونږه مهلت ورکو دیتا خیر الله وردا لالف سند پارا د نفسونو د دی چې الله دې وینا دا ولا ور خبر دا نه الا ما خبر دادا نملی لهم مونږه مهلت ورکو دیتا لیزدادوا اثما تدید پارا دې سیوا شی په ګناونو کې الله کافر له مهلت زګه ورکي پریدا چې نور ګناو کې دا دې پارا کافر الله ژوند ورکي لکه حدیث کې راځي عبدالرحمن بن ابي بکر د خپل پلان نقل کړي هغه د نبی عليه السلام د تاسو شو ای الناس خیر یا رسول الله الله پیغمبر بهترین د خلق سوق دی نبی علیہ السلام فرمایل من طال عمره وحسن عمله چې چا عمل د چا عمر وګدوي او عمل نیک وي دا بهتر سره دی قیلا فای الناس شرون بیا تاسو شو بدترین د خلق سوق دی نبی علیہ السلام فرمایل من طال عمره وساء عمل لکه بختانه وای بوډا شوي او سم نشوي زوړ شوي او بیا هم سم نشوي نو دا بدترین انساني او چې یو بنده په نیکۍ کې لګیایي او عمر یو دین خدمت کوي لکه کله کله مونږ وګورو زمونږ مشران کابرین شيوخ الله دې ټول باندې خپل الله دې راغی سورې زموږ د پاره تا ډیر ساتي زموږ بهترین استاد او عالم خطیب صاحب دوګي انتهایی معمر عالم دی او په دې وخت د قران کریم دوره کوي بنده ته حیران شي دارنګ استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی صاحب دوډوک انتهایی معمر او د قران دوره په دې وخت کې کوي دارنګ بهترین عالم شیخ القرآن و تفسیر شیخ عبدالشکور صاحب ددیرو معمر عالم سپینګره او د الله د کتاب درسونه کوي دا څومره خپل خلق دي چې په دې عمر کې د الله د کتاب درسونه کوي او نور بلګری دا غي اغلال هغه خپل نټه پورا کړه یا جریر المجامع دا زمون مشران دي نو که خپل مشران یادې ما داسې مشران وخایا اولائک آبائی فجینی بمثلهم دا زمون مشران دي دغه شان د مشران دا توخیا چې قران سره تعلق وي او دا راتوي چې یا به د قران درس کې او یا به د قران درس ته ناشته کې او د قران د درس نه بهترین محفل لا په دنیا کې بل نشته لري شیخ القران الله دې رحمتونه ولېږي هغه به فرمایل چې ما ته الله وای پرز د قیامت باندې چې تاسو واړی په زبان چې الله ما درا خلق کینو چې زه د قران بیان کوم
په جنت کې دا تمنا او دا خواهش شو بهتر انسان هغه دی چې عمر ډیر وي او عمل نیک وي الله زمونږ اعمال دا نیک دي ځکه به امام اعظم وی احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا زما د نیکانو سره مینه ده او په خپل نیک نیم امید چې الله ما هم نیک کی زمونږ هم د نیکانو سره مینه ده د قرآن تفسیر او د قرآن دوره او د قرآن وضاحت دا در چا کار نه دی دا خو موږ صرف د خپلو مشرانو پیښې کوو هغوی د موسیقي کې لیکلي دي هغه واو یقین ساته کې یو پکې خپل ټکی ویلی شو خو د هغوی علومو د هغوی بهترین علمیتو او د قرآن بهترین خدمت یې کړی دی یعنې مولیانو به وي چې چا سوالس علوم دی کړي او قرآن ترجمه کوي کافر کیږي دا فتوی به لګولې یو ما ته ویل سوالس علوم قرآن له پکار دي نو ما ته ما سوالس علوم پر سره ما ګنتی وکړه دا کم کم علوم دي بدري وي نو بیا غلی شو او د قرآن ترجمه په خپله کوله سوالس علوم ولا پکار دي سوالس علوم د قرآن ترجمه نه دی پکار سوالس علوم د قرآن تفسیر لیکلو له پکار دي هغه له اجزا کې او الله ما قرآن آسان کړی دی ادي وینا قرآن ګران دی او چې قرآن درس کې شاد نزول له بس پس منظر دی په دې قرآن ګرانی کې نه دا پلان کی بار کې یادونه راغلي او دا پلان کو بار کې طالب کې سپادې شو الا ما نملي لهم ليزدادوا اسما خبر ادا چې مهلت ورکو مونږ دیتا د دې لپاره چې سیوا چې دی په ګناه کې الله وای کافر باندې غضب دراولم پرې چې نور په ګناه کې سیوا شي ولهم عذاب مهین او دې لپاره غضب شرمون کې دی ما کان الله حکمت د جهاد دا جهاد الله ول مقرر کړی دی د دې حکمت دا دی ما کان الله ندی الله تعالی لیذر المؤمنین د دې لپاره چې پریدي مؤمنان مخلصین مؤمنان علامه په هغه حالت باندې انتم علیه تاسو یې پاغي باندې په حالت عام حالت باندې پته نه لګي چې دا مؤمن دی او که منافق دی خو چې جهاد وشي پته ولګي حتی تر دې پورې یمیز الخبیثه چې جدا کې الله تعالی پلیت من الطیبې د پاکنا یمیز الخبیثه منافق او من الطیب مجاهد جهاد سره الله منافق او مجاهد جدا کوي وما كان الله او نه الله تعالی یطلعکم علی الغیب چې خبر کی تاسو لرا علی الغیب په غیب باندې ولکن الله یتبی برسوله من یشاء لیکن الله تعالی غوړه کوي د پیغمبرانو خپلونه هغه څوک چې الله غواړي د دې آیات نه بریلیان استدلال کوي چې انبیاء کرام عالم الغیب دي ور لفظي مانو کا دغه معنی راوځي چې د الله تعالی چې خبر درکې تاسو ته په غیب باندې لیکن الله تعالی ورکه د خپل پیغمبرانو نه چې څوک غواړي په غیب باندې بس الله ور علم غیب ورکړي دی وای او دا معنی بالکل غلطه ده صحیح معنی ته وګورئ وما كان الله د الله تعالی لیطلعکم چې خبر درکې تاسو ته غل غیب په حالت د منافقان غیب نه مراد حالت د منافقان دي دې ځکه خبر او درو مخکې مزه ولکن دا کلام مستانف دی دا نوې کلام دی استدراک وته وای نوې کلام معنی بداسي ولکن الله لیکن الله تعالی یجتبی ورکی برسوله د پیغمبرانو خپلونه لرسالتی د پاره د پیغمبري سوچ الله وړي الله هر څوک بغیر باندې نه خبري او الله خپل پیغمبرانو او پیغمبر ورکی هغه اطلاع د غیب والله ورکی فآمنوا بالله ورسوله ایمان راړي په الله تعالی باندې او په پیغمبرانو د الله تعالی وان تؤمنوا وتتقوا او کتا سو ایمان راړو وان تؤمنوا وتتقوا او کتا سو ایمان راړو وتتقوا فرزګاری موکلا فلکم العظیم استاد سره پارا په ثواب لوی دی وای دې ځکه مسله حل شو یو فرقه پیدا شوه دا منکرین حدیث دا حدیث منکر دي هغه وای چې حدیث ته حاجت نشته بس قرآن کامل مکمل اکمل کتاب دی تو حدیث ته حاجت دی
نو دلته ورته اوس ووایه چې نه دی الله تعالی چې خبر درکړي تاسو ته په غیب باندې چې څوک منافق دی څوک مؤمن دی نو الله خبر نه ورکوي ولکن الله یجتبی برسله من یشاء الله پیغمبر راولېږي نو پیغمبر ته الله منافق او مؤمن وښيي نو د پیغمبر دا خبرې حدیث نشو نو چې منکر حدیث نو ته بس منافق او مؤمن پیژنې ولا يحسبن الذين او ګمان لکه ها کسان او ګمان دی لکه ها کسان يبخلون چغي بخل کوي بما پاس باندې آتاهم الله چې الله ورکړي دي د تعامل فضل د فضل خپلنا هو خير لهم چې دا غوړه دي د دې لپاره دی وای مال الله مال را کړی دی نو الله وای دا ګمان مکو چې دا ستاره لپاره خاله بل هو شر لهم بلکې دا بد دي د دې لپاره سيتو وقون ما بخلوا زردا چغاړه کې بوا چول شي دیتا ما هغه مال بخلو چې شومتیا کړی دا به پاغه سره یوم القیامه ورځ د قیامت باندې دا ما چې د جمع کړي دی او بینک کې دی خېده نو دا پرز د قیامت د غاړه هار شي لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چاله چې الله مال ورکی او د مال زکات نه ادا کوي نو دلب الله پرز د قیامت باندې یو مال پیدا کی یو مال الله پیدا کی او هغه مال چې دغه بغړې غړې ستري دی او پرز د قیامت باندې او د دنه بد مال چاپیر شي او دله بټاک ورکه به تندي باندې او دا بوتوي چې انا مالک او انا کنزک استعمال مستا خزانه یم دا مال ګوره وباله چې الله درک زکات دی ورکو چې الله درک نو مخکې ځان لولا ګوزان له مخکې تو حکومه دنیا کې توخه ګل د وریا تکول درکې ولله میراث السماوات والارض او خاص الله تا اخیری پات کې د اسمانونو زمکی دي سمانا مخلوق چې مالونه یو بل لور کوي د دې مالک الله دی یا معنا دا زمکا واسمان به ټول پناشي یو الله به مالکی ولله میراث السماوات والارض او خاص الله تا اخیری پات کې د اسمانونو زمکی دي والله بما تعملون خبير او الله تعالی پاغه چې دوی تاسو خبير خبردار دی لقد سمع الله کله ترغیب الله ورکو انفاق او jihad ته يهوديانو پروپاګاندا وکړه وګوروي الله محتاج دی الله زمونږ پیسې غواړي الله وايي چې مال چا درا کې مال پیسې راکړي الله وی غریب دی موږ مالدار نعوذ بالله نو باغی باندې زجر لقد سمع الله خامخا یقینا واورد الله تعالی قول الذين ونا قبیح دا کسانو قالوا چې غيوایو ان الله فقير بشک الله تعالی غریب دی ونحن اغنیاء او مونږه مالدار یو سنكتب ما قالوا خام خالق مونږه هغه سوچ دی وای وقد لهم الانبیاء او وجل دی پیغمبرانو لرا بغیر حق بنا حق باندې ونقول ذوقوا عذاب الحريق او وای بمونږه دیتا چې وسکه تاسو عذاب وسودون کی عذاب وسودون کی دا بوت الله وای ور دې ځای کې الله وای د دوی وجل انبیاء په نه حق باندې نو دې ک شران يهوديان خو بیا دې وجلي دا خو هغه مشران وجل هغه مشران انبیاء وجل خو خبره دا ده چې دې د خپل مشران په عمل باندې رضا وو نو په د کوپر په عمل او د ګناه په عمل رضا کېدل دا پاکار باندې هغه کار کول دي لکه امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ په ته چاوي چې عثمان چا قتل کړي دي نو ډېر ښه کار کړي دي امام شعبی وتوي چې تور سره په دې تو یو لګي شریک شو د ښه کار ملګرتیا کول دا بنده په دې ښه کار کې شاملېږي او د ګناه او د کفر ملګرتیا کول دې په کفر کې شاملېږي لکه مقوله دا رضا بالکفر دا کفر دی ذالک بما قدمت ایدیکم دا پدی وجه ذالک دا بما قدمت ایدیکم په سبب د هغه چې مخکې لګلی لاسونو تاسو وان الله بشک الله تعالی لیس بظلام للعبید د دې معمولی ظلم کول کې په خپل بندګانو الذين دې کې دویم قباحت يهود دی بوي چې موږ دا خپل مشران دا ویلي دي چې تاسو به هغه پیغمبر مانی
چې کوم پیغمبر قرباني پیش کی او د اسمان نه په اور راشي او اوسې دل شي هغه پیغمبر به ونی په دې کې الله دغه پلیتی ذکر کوي الذين دها کسان دي قالوا چوي دیو ان الله بشک الله تعالی عهد الینا لوس کړه موږ سره الله لو بلا دا چې ایمان بدراړو مونږه په هیڅ پیغمبر حتی تر دې پورې یاد یلا به قربان چې پیش کی مونږه تا قربانی تا کله النار چوخریا غیلر اور اوسې غیلر اور د مخکینی امتونو د قربانی او د صدقې د خیرات قبولیت بداو داسې میدان کې به خیرات کې خودو د اسمان د اور راغ نه به اوسېزو دا به قبولیت علامه وایا محبوب پیغمبر قد جاءکم خامخا راغلیو تاستا پیغمبرانو بالقبل مخک زمانہ بالبینات مخکارا موجزو سرا مخکارا دلائل سرا وبالذی فآغ موجزو باندې قلتم تاسو وایي فلم قتلتموهم تاسو ولی وجلها غیلارا ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی که تاسو وایي چې موږ داسې پیغمبر منو دغه شان د موسی علیه السلام او نور پیغمبرانو کړیو تاسو ولی بیا غي وجل فایل کذبوکا تسلی پیغمبر تا فایل کذبوکا دې تکذیب کې ستا محبوب پیغمبر فقد کذب رسولنا دې تکذیب کړو د پیغمبرانو بل قبل کا بخواستانا جاءوا بالبينات غیر اولو کار دلائل عقلیه والزبر او دلائل نقلیه والکتاب المنیر او کتاب رڼا کول کې کل نفس ذائقه الموت تسلی پیغمبر تا زکا تسلی دا پیغمبر تا چې څوک عقیده د مرګ لري نو د زړه د نور غمونه لري کی مرګ سمرا روان دي کل نفس ذائقه الموت هر یو تل سکول کې د مرګ دی وإنما خبر دادا توفون اجورکم پورا بدل دې شي تاسو ته بدلی تاسو برز د قیامت وې دا الله بیا وای چې دنیا کې د سوم کړی دي داغه سره باخر کې ملاويږي که خیر خکه او کبات کې عمل زوسیا الله هغه څوک چې بچو ساتل شو د جهنم دورنا او داخل شو په جنت کې فقد فاز دې کامیاب شو عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور او نه ژوند دنیا مگر سامان د دوکې دی دنیا دا ټول چې کوم د دوکې سامان دی لوی کامیابی هغه ده چې جنت دی کامیاب شوی دل لکه د ډیره ډیګری واخلې اقتدار او کرسی ملاو شي دا عارضی کامیابی ده سکون به نشته کامیابی د آخرت ده لا تبلون فی اموالکم خامخا امتحان بکیږي پتا سو باندې فی اموالکم تاسو په مالونو کې او تاسو په نفسونو کې ولا تسمعون من الذین خامخا اوري تاسو ته کسان اوتل کتاب چې دا کتاب ورکړل شوی دی من قبلكم مخستاسنا ومن الذين اشركوا او دها کسان چې مشرکان دي تکالیف برازي خلق بدر سره دی باندې کوي ازل کثیرا ردی باندې ډېری وان تصبروا کتاسو صبر وکړو وتتقوا او ځان بچ کې د سستۍ نه په جهاد کې فإلا ذلك من عزم الامور یقینا دا کار د مضبوطو کارونو نه دی شیخ القرآن مبارک کولا فإلا ذلك من عزم الامور پس بشک دا کار د ځوانانو دی دا د ځوانانو کار دی چې تکلیفونه برازي خلک په پروپاګاندا کې رد باندې وکي او تب صبر کې وایذا خذ الله او کلا چې واغست الله تعالی عیسی الذین فخوادرها کسرنا اوتل کتاب چهل کتابو لتبین له للناس چې خامخا بیانوي بدا کتاب للناس خلقتا ولا تکتمونه او د پټوي دی کتاب لرا تو فنبذوه ایدا کتاب شادو ورزولو فرازوره برستود شاگان خپلونا پدې ځای باندې کنز العمال یو روایت دی چې الله هر یو عالم نه دا واده غسته ده چې تعالی علم د اسماني کتاب در کوم خدا و پټینا دا و پټینا دا و بیانې د دې وجنه یو روایت کې راځي نبی عليه السلام فرمایي اذا رايت العالم يخالط السلطان مخالطه كثيره فعلم انه لست چې کله یو بولاو ویني او بادشاہانو سره تعلق وي نو په دې باندې پوښا چې دا مولا نه بلکې دا ډاکو دی چې د کم مولا تعلق سیاسيانو بادشاہانو سره وي نو دا مولا نه بلکې دا
ډاکو دی. د دې وجه حدیث کې راځي وای بیس العالم علی باب الامیر، ناکار بولا هغه دی چې د بادشاہ په دروازه باندې ولاړ وي، او نعم العالم علی بابه الامیر، بهتر عالم هغه دی چې بادشاہان دغه خواله راځي، بادشاہان دغه خواله راځي. لکه زموږ جلسې سیاسيان راشي خلک وایي د سیاسيان دي، الحمدلله زموږ سټیج له راشي چې راځي ډیره خبره ده او تکولاو دي. خو الله دا وعده غستې وه د انبیاونه او د علماونه چې تاسو به دا مسله بیانوي. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ او کله چې واغست الله تعالی میثاق الذین فخوادا دها کساننا اوتل الكتاب چې دا کتاب ورکړل شوی او لا تبین له چې خامخا دا کتاب بیانوي خلقو ته ولا تکتمونا انبا بډوي دی کتاب لرا فنبذوه دې کتاب شاته غرزولو اے ترک العمل به کتاب شاته غرزول چې دی نو دا عمل پر خودل دی. لك علامه ابن قیم رحمه الله وی لبذو کتابک من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهزيان، ستا کتاب شاته غرزو او په خرافاتو باندې منګولو لګولې واشتروا به ثمنا قليلا او غرق لا بدی سرا قیمت لګو فبي سما اشترون پس بد دی هغه څو د یخلی لا تحسبن الذين غمانو کو محبوب پیغمبر الذين فهاکسانو باندې یفرحون چې خوشاليږي بما پاکار باندې اتو چې دې کړوي ويحبون او دې بن ساتي اي يحمدو دا چې د تاریخ دوشي بما په هغه کار لم يفعل دی دی کړي د یو کار دی کړي او دا بن ساتي زمانوم دی پوشي فلا تحسبن لهم لګمال بکوا محبوب پیغمبر بری باندې بما فاضت د بچ کېدو د غذاب د عذابنا ولهم عذاب الیم او دې لپاره غذاب درناک دی. سورۃ ختمه اخر کې بیا مسله توحید ولله ملک السماوات او خاص د الله په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو دا او د زمکه دا والله على كل شيء قدير او الله تعالی پر اوسې باندې قدرت والده الا فی خلق السماوات تتمه سورۃ او دلائل په توحید باندې او دا ناشنا آیاتونه دي دې کې سوچ او فکر پکار دي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي هلاک او تباد شي هغه انسان چې دا آیاتونه ولولي او په دې کې سوچ او فکر وکړي. دارنګه نبی علیہ السلام فرمایي هلاکت د هغه انسان لپاره چې دواړو جامو بیس کې روړی چکي او ورکته کوي او دا آیاتونه ولولي او په دې کې سوچ او فکر وکړي. په دې کې تفصیل زیات دی، تفصیل د نظم الا فی خلق السماوات یقینا فبدای د اسمانونو کې والله د زمکا کې واختلاف الليل والنهار او په لوراتو د شپې او دروازه کې لا آیات الخامخ دلائل لأولي الالباب تپارا د صفا کلوالا دا سودی الذين دها کسان دي یذکرون الله قیاما چې یاد وی الله تعالی قیاما کولاړ باندې وقعودا او پناست باندې وعلى جنوبهم او پر خپل باندې. ګوره په ټول عبادتونو کې آثار عبادت دا ذکر دی. بیاودس هم کیږي، پاودس کیوم کیږي، کولاړ هم کیږي، پناست هم کیږي، په سملاست هم کیږي او په هر ځای کې ذکر کیږي. او په غلبه کې ذکر په غلې کې په زور به نه کې خدای طالبان ذکر کوئی ښا بعضی خلک ذکر نه مانی ښا موږ ذکر منو او غبل نه منو. ذکر خو د قران نه ثابت دی. ټول عبادتونو کې آسان عبادت دور پور صحابه مبارک راضي چې دومره زیات ذاکرینو چې کله بیت الخلا تلاړ جبه به بلاسو کونی ولې الته جبه خوځې دي الته ذکر مناسب نه الته ذکر مناسب نه ته به جبه دی ولې. او حدیث کې راضي نبی عليه السلام فرمایي خپل جبه د الله په ذکر باندې لوندو ساته د الله ذکر کوه بهترین عبادت دی او ډیر زیات آسان دی چې په لار باندې روانه پلار سوچونه کې ذکر شروع کا او بهترین ذکر استغفار وایا درود شریف نبی علیہ السلام باندې وایا ثوابونه ملایويږي.
الذين دها کسان دي یذکرون الله چې یادوي الله تعالی قیاما قولا باندې وقعودا او بناست باندې وعلى جنوبهم او پړخون خپل باندې ويتفکرون فی خلق السماوات او دای سوچونه کوي فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو کې والله د زمکا کې د زمکه او د اسمان پیدایش کې سوچ او فکر کوي بعضی خلک په ځان باندې لوپټوا چې دې مراقبه شوی دی مراقبه دا مراقبه ني دا مراقبه شیطان په پاره سورلی کوي دا مراقبه او ناس پي نو کله په سپیک مو باندې ذکر کوي شو شو به ور کړی کله په پاننګو باندې ذکر کوي کله بل ځای باندې ذکر کوي دا مراقبه نه ده مراقبه دي ته ځان لغه سکینه او لوگوں دې الله تعالی په کائنات کې سوچو کا دا وایا چې ربنا ما خلقت هذا باطلا الله سارا کائنات دا بیکار او بس نه دا وایا او حدیث کې راځي تفکر ساعه خیر من قیام لیله یو ساعت د الله په کائنات کې سوچو کا دا د ټول شپې د عبادت دولاړ نه بهتر دي او اکابر وای تفکروا فی آیات الله ولا تفکروا فی ذات الله د الله په آیاتونو کې سوچ کوا د الله په ذات کې سوچونه مکوا د الله په کائنات کې سوچو کنه دا دومره لوی اسمان الله بستونو درولې دی د ازمکه الله چې کوم دی وبو د پاسه غړولې ده دا نظام او کائنات دا څنګه چلیږي او معنا چې اوزار شو دا نظام هغه چلی سوچ بګي وکا په دې ځا ثواب ملایويږي یو ساعت د الله په کائنات کې سوچ کول د اتیاو کالو د مقبول عبادت نه زیات ثواب لري او کله کله کې راکړ توحید له سوچ د دنیا سوچونه کې او مازغوري به خلاص کړه او ځان دی لیوانه سپیلنه کو چې سبا کو وسو خره پدې پسې مرشي لوګو دې الله تعالی په کائنات کې سوچو کنه ويتفکرون فی خلق السماوات او دې سوچ او فکر کوي د الله په پیدایش کې اسمانونو کې رزمکه کې او بیا دا وای ربنا ای رب زمونږه ما خلقت هذا باطلا ندی پیدا کړی تا هذا باطلا د کائنات بیکارا سبحانك پاکی د الله تعالی را پاکنا غضب النار نو بچ کا مول را د غضب دورنا ربنا ای رب زمونږه الا کا بشکت چی من تدخل النار سوچ داخل کی اورتا فقد اخزيته یقینا تا رسوا کغلرا وما للظالمین بالانصار او نشته دې لپاره د ظالمانو څوک امدادي ربنا په دعاګانو کې اثبات د توحید شو اوس په دعاګانو کې اثبات کې رسالت د نبی عليه السلام ربنا ای رب زمونږه الا سمعنا بشکا مونږه واورید منادیان یو واس کونکې ینادی للایمان چې आवाज کول ایمان ته منادی قران دی منادی پیغمبر دی منادی حق پرست تاسو قران اورئ او قران وی ان بكم بالله ایمان راړي نو دا دعاګان کو چې الله مستا قران اورو الله زم بتا باندې ایمان دی ربنا ای رب زمونږه الا سمعنا منادیا بشکا مونږ واورېدو یو واس کول کې ینادی الایمان چې आवाज کول ایمان ته الامنو بربکم هغه आवाज داو امنو بربکم چې ایمان راړي په خپل رب باندې فآمنا نو مونږ ایمان راړو نبی علیہ السلام په قران چې غوولې یو روایت کې راځي بخاری تاریخ کبیر کې ذکر کړی دی او د حدیث راوی دی منیب هغه وایي یو پیر لاړ مکه مکرمه ته چې مکه ته لاړم نو مسپره چوک کې یو کس لاړ دی او هغه دا چیرې وایي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے ټول خلقو تاسو کلمات توحید وایي تاسو به کامیاب شئ چې کله دې आवाज وکړي نو خلق راځي فاملهم من يسب واملهم من يحسو عليه التراب وزو ګورما نو څوک راځي په د باندې چې کوم دنو خاري بیچي څوک وتکذل کوي واملهم من يفتلو او چا به توکاړي توکل او دې دا چغه وای چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وزو لاړو ما دراکار کو ما تاسو کو چې دا څوک دي ما ته چاوي چې دا محمد بن عبد الله د الله پیغمبر دی وې دې کې دا رس کم دی غرمه توله سیدا یو جنې رااله وړه ماشومه وا او لاس کې لوټه راغی کې وبر راړي او دا کس ته هوا چولې
او دې د مخ نه غډوړې او توکاړې لري کې ځان صفا کوي دا بچي او دوی چې بابا بس کا کنه ته به تر کوم ګور دا مسله کې بس کا انا هغه ته وایي چې تر هغه پورې کومه کدی نه مانی نو بچي به ومني جماعت تاسو کدا سوق دي دا محمد بن عبد الله دی او د الله پیغمبر دی او دا وړه ماشومه دا فاطمه وا د نبی علی السلام لخت جګر چې نبی علی السلام وی فاطمه تو بزغه مني فاطمه زما زوی ټوکړه ده دا بچي نبی علی السلام با دا چغه وهلي اننا سمعنا منادي ينادي دارنګ یو روایت کې راځي نبی علی السلام سے یو کس مدینه ته راغی نبی علی السلام سے کته راغی ویزه دی په جندم وتوینا ویزه هغه سړی چې ته په مکه کې بغرزیدي او تا بد الله د توحید چغه وولي او په خیمو باندې ګرځیدي یو پیر زما خیمه ته رالی زما خیمه ته او تا مال دعوت راکو شاته نو کس دومره غټ راغستو ته په غټ باندې وشتي ما تور راغستا ما ته وی خبردار کدی کستر هغه کو سر در قلموم هغه غټ بشاو ورزولو او تی پرې خو دې هغه سړی زیما او بیا هغه ایمان راړو او چې ایمان راړو نو بیا خپل قوم ته راړو چې خپل قوم ته مسله شروع کړه نو قوم پر راپړ شو قوم بیا شهید کړي دي ربنا اننا سمعنا مناديا ربنا اے رب زمونږه اننا سمعنا مناديا بشکا موږ اوریدو قران ينادي الايمان یو आवाज کوي ایمان ته الامنو بربکم دا چې ایمان راړي پر خپل باندې فآمنا موږ ایمان راړو ربنا ای رب زمونږه فغفر لنا ذنوبنا او بخا موږ ته ګناهونه زمونږه وکفر عنا سیئاتنا او لری کا زمونږه مصیبتونه زمونږه وتوفنا مع الابرار او فاکا موږ په ملګرتیا د نیکانو کې سلورم دعا ربنا اے رب زمونږه واتنا اور اکه مونږه تا ما هغه سوات تنا چې تا وعده کړو موږ سره علی رسولک وجبا د خپل پیغمبرانو باندې ولا تخزنا یوم القیامه امر سوا کوم لرا پرز د قیامت باندې انک لا تخلف الميعاد بیشک الله ته خلاف نه کې د خپل وعده د دعاګانو کو ګوري دا لفظ د ربنا پیزه پیره ذکر شو الله به دعا قبول کړي فاستجاب لهم زنانو سوال وکړو نبی علیہ السلام دیوی ورته قران کې صرف سړو تذکرہ کیږي او زوم په کې ډوم ناراضي نو الله د آیات راولېګو فاستجاب لهم او دغه دعاګانې قبول شوې ام سلمہ رضی الله ویل نبی علیہ السلام ته نو الله د آیات راولېګو فاستجاب لهم نو الله فاستجاب لهم نو دعا قبول کړه د دې پارا رب دای انی لا ودیغو چې بشک زلا چېما لا وزیغو زنه برباد و مان ضایع کوم عمل عامل عمل یومل کون کی من کوم تاسو نه بل ذکرین کناری نوی او نساو زنانوی بعضکم من بعضن بعض تاسو د بعض تاسو نه دی یو دین والي والذین پساکسان هاجروا هجرت کړل او اخرجوا او باسل شوی په دیار د قرون خپلونه او اوزو او کړول شوی دی فی سبیلی سما بلارکی بندگی کړي دا وسړي شو درس تناس ته وسړي شو الله وای وقاتلوا او جنگ کړي دي وقتلوا او وجل شوی دي لو کفر الله سیئاتهم خامخا لري بکو مونږه د دینا سیئاتهم خامخا لري بکم د دینا سیئات مصیبتونه د دی او خامخا داخل بکم دی لرا باغونو ته چې بهيږي با لا دې دا غنا والی ثواب من عند الله دا بدلا دا طرف الله تعالی نه والله عنده الله تعالی هغه سکه خسته بدلرا لا یغرنک تقلب الذين كفروا تنبیه ورکه پیغمبر ته کله دا کافران په موضوع کې دي کله په خبر او کله اسلام آباد او کله یو ځای کله بل ځای په دې غوړه مخه پکېږي لا یغرنک دوکه دې کی تعالی محبوب پیغمبر تقلب الذين سفر کولها کسانو کفرو چې کافران دي په بلادي په خارونو کې یو خار ډبل خار دزیو مسجد او جازونو کې په دې مدوکه کېږي متاع قلیل دې د پارا فائدہ لګرا ثم ما واهم جهنم بیا ځای جهنم دې او بیسل بهاد او بد ذات کرشوی دا جهنم لكن الذين اتقوا راشد نیکانو حالو ګورا پدې مدو کا کېګا لیکن ها کسان اتقوا چې ځان بچ کړي شرک او د کفر او د منافقت نه یا اتقوا ربهم
یریږي در خپلنا لهم جنات د پارا باغونه دي چې بهيږي بالاندې داغینا الانهار ولي خالدین فيها ایبا همیشه باغی نزلا بالمستیابوی من عند الله د الله طرفنا د الله بالمبي نو داخلي د دنیا داخلي وما عند الله او هغه چې الله څخه خیر غوړه دي د پارا د نیکانو والا من الكتاب دي کې بشارت ورکي مؤمنانو ته په کیزو صفاتونو سره پدې کې مخکې صرف بشارت او مؤمنانو ته اوس کتابیات د بشارت ورکي په کیزو صفاتونو سره والا من الكتاب او بشک بعضی کتابونه لمن خامها ها سوکتی یؤمنو بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې وما باعث انزل الیکم تاسو را لګل شوی دي وما باعث باندې انزل الیهم ایتر لګل شوی دي خاشعين لله یریدون چې الله تعالی نه لا یشترون بیاات الله ناخلی الله بیاتونه باندې قیمت لګ اولئک دا کسان دي لپاره ثواب دی دي ان ربهم پدې درته دی باندې ان الله بیشک الله تعالی سریع الحساب یا ایو الذین آمنوا دی توي تتمد سورۃ او خلاصۃ الخلاصه اوس د خلاصه وي اولی پدې یو سپاره کې سورۃ ذکر کا تفصیلا بیا اخر رکوع کې بیا مسله ذکر کړه اوس پدې وړو کې آیات کې ټول سورۃ جمع کوي ګوري وتا یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو اصبروا صبر کوي کلک پاتې شي په توحید او رسالت باندې دا توحید او رسالت شو وصابروا او یو صبر وینا کوي یو بلتا په جهاد او په انفاق باندې نو ورابطو او سرحدونه مضبوط کوي واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نه لعلکم تفلحون د دې لپاره تاسو کامیاب شئ.